چې زه خو د زنانو ډېر لوی عاشق یم چې زه خو د زنانو ډېر لوی عاشق یم ومنهم من یقول دغه منافقانو نا یو سړی و جد بن قیس دای نوم دی د نبی علیہ السلام خوا ته راغی یا رسول الله ما تا عذر داده چې زه خو د زنانو ډېر لوی عاشق یم او دا د تبوک جنگ دی د روم نه کافر روان شوي دي او ډېرې ښایسته زنانه ورسره را روانې دي نو زه خو بې صبره سړی ځان به ټینګ نه کړم نو غوره او ښه به دای چې ما پاتې کا ویډیو اخیره پورې ګوره نو بیا به سمجھ کې راځي ویډیو تر اخیره پورې ګوره او دا د قرآن درس د قرآن ترجمه سورت توبه د 48 نمبر آیات نه تر 54 نمبر آیات پورې په پښتو او په اردو دواړو کې لایک کې او شیر کې د الله د رضا لپاره په لایک کېدو په شیر کېدو به تاسو ته الله پاک اجر راکړي او مخې ته ان شاء الله قرآن الفاظ به سره مخې او ته اردو کې ترجمه هم او په پښتو کې به هم بیان کیږي نو مخې ته ګوره اخیره پورې ګوره بیا به سمجھ کې راشي مسله ما فتنه کې ما چوا غن کې می مغرزوا زب ځان ټیک نه کوم الا فی الفتنه سقطوا خبر شي فتنه کې خودي ورزیدلې دی بېمانه دروغ وي کله یو عذر کله بل عذر د ځان نه دروغ جوړي دی وي چې ما غن کې ما چوا نو دی خو ډېر لوی غن ته ورزیدلې دی ځانې د جهنم اور ته وغورځو قل ورته ووایه پیغمبره انفقوا طوعا نو دی وایي موږ چې دا چندي ورکوو پیسې لګو د دې به څه کېږي انفقوا طوعا خرج کوئ خوشحالۍ سره او کرهن یا مجبورۍ سره زبردستۍ سره لن یتقبل منکم هیڅ چرې نه قبول کېږي تاسو نه ستاسو دا مال دا خیراتونه دا چندی دا هر څه عبث دي هیڅ یو شی الله تاسو نه قبلې مانزل نه راځي او چې کله مانزل راځي نو ناراسته یا خو پنځه وخت موز نه کوي او د ساري موز خو د سري نه کوي او کرازي نو ناراستیا سره ولا ينفقون نخرج کوي الا مگر وهم کارهون دغه خرج لرا نخوخی و زمنګ د اعمال خواصه سین تلاړ دن کیالو ولا ينفقون نخرج کی مال الا مگر وهم کارهون دی لهم نخوخی مانزل ناراضی ناراستای د وجه او مال چې لګی نو دا خو نه قبلېږي آسې من خورته غورځو ولا ينفقون الا وهم کارهون او نی خرج کوي مگر دی لهم نخوخی د دې ځای نه اوس قرآن ترجمې ته غوږ کېده او ویډیو اخیره پورې ګوره خو شیر او لایک ضرور کوئ وفیکم سماعون لهم او تاسو کی جاسوسۍ ته ناست دي ستاسو خبرې دشمن ته رسئ والله علیم بالظالمین الله داسې ظالمان ډېر ښه پېژني لقد ابتغوا الفتنة من قبل یقینا لټول وادي فتنه فساد روانه من قبل پخا داروانه دې د پخا نه کوي کله چې د احد غزاوه نو عبد الله ابن ابي ابن سلول د منافقانو مشر اگر وانه شروع کو ځان مرور کو او خپل کسانې بیرته واپس کړو لقد ابتغوا الفتنة من قبل یقینا دی لټول دې روانه اختلاف من قبل د پخوانا وقلبوا لك الامور
او دی انتظام کړو د وجلو تعالی د خبرو پیغمبره وقلبوا لك الامور او دی بندوبست کړو انتظام کړو استاد وجلو لك الامور تعالی د ډیرو خبرو وقلبوا لك الامور چل ول کړو تا تا د مصیبتونو د حوادثو دی خدا غوښتنه چې تا منی مصیبتونه راشي حوادث راشي استاد وجلو منصوبه جوړ کړي وا پروګرام جوړ کړي حتا جاء الحق تردي چراغ امداد الله جاء الحق حق راغه دا الله نصرت امداد وظهر امر الله او غالب شو حکم د الله وهم کارهون او دین فخو دا منافقان دا الله دین کله خوخی ومنهم من یقول بازی د دینا هغه چې دای ویل اذن لی مال اجازت راکا پیغمبرا ولا تفتنی ما گن کی ما چوا ما فتنه کی ما چوا گن کی می مغرزوا زبزان ټیک نکم الا فی الفتنه سقطوا خبر شی فتنه کی خودی غرزیدل دی بېمانه دروغ وی کله یو عذر کله بل عذر ځان نه دروغ جوړی دی وی چې ما گن کی ما چوا نو دی خډیر لوی گن ته غرزیدل دی ځانې د جهنم اور ته ورته الا فی الفتنه سقطوا خبر شی فتنه کی دی ورزیدلی دی وان جهنم لمحیطه بالکافرین یقینا جهنم راګی رون کې دی داسې کافرانو لرا ان تصيب کا حسنات کرسی تاسو ته پیغمبره خوشحالی فتح کامیابی تسؤهم ندی بدگنی وان تصيب کا مصیبت او کرسی تاسو ته مصیبت تکلیف یقولون دی وی قد اخذنا امرنا من قبل یقینا من اغست او خپل اخيار تو بخانا دا هو قمقل خلقو لاړه جهاد لا نقصان ورته ورسید مصیبت تکلیف کی اخته شو او من خود بخانا او خيار خلقو ځان پاتې کو نو څه قسم تکلیف را داونه رسید قد اخذنا امرنا من قبل یقینا انیو من اخیار توب والکار والپخوانا ویتولو وپشو وهم فرحون او حال داو چی دی خوشالو قل ورتو یا پیغمبرا لن یصیبنا نرسی منگتا سا مصیبت سا تکلیف الا مگر ما حقا کتب اللہ لنا چی لکلی اللہ منگ لرا کم مصیبت تکلیف چی اللہ زمانگ دا پار لکلی اغا خام خرارسی هو مولانا دغا اللہ زمانگ مولا دے زمانگ آقا دے زمانگ معاون دے وعلى الله فلیتوکل المؤمنون او اللہ باندے ازان سپاری مومنان قل ورتو یا پیغمبرا هل تربصون بنا تاسو انتظار نکوي زمن بارکی الا مگر احدى الحسنيين د یو فائدې د دونا احدى الحسنيين د یو فائدې د دونا منګه jihad کی شهیدان شو نو دا هم کامیابی ده جنت ته بلاړ شو او کمنګ دشمن منی غالب شو نو دا هم کامیابی ده هل تربصون بنا تاسو انتظار نکوي زمن الا مگر احدى الحسنيين یو د دو فائدو یو د دو خوالی که شهیدان شو نو بیا خو شو او که دشمن منی غالب شو نو بیا خو شو ونحن نتربص بكم من انتظار کو استاسو ان يصيبكم الله بعذاب دا چې ورسیږي
ورسی تاسو ته الله عذاب من عنده د خپل طرفنا او بأیدینا یا زمون د لاسا من خو په دې انتظار ناسیو چې یا به تاسو منافقانو منی د الله عذاب راشي چې الله به خپل سزا درکړي یا به موږ ته الله حکم وکړي چې راوي نه سي او بأیدینا یا زمون د لاسه به تاسو مړه شئ فتربصوا نو انتظار کوئ انا معکم متربصون یقینا من تاسو سره انتظار کوونکیو قل ورته ویا پیغمبره انفقوا طوعا نو دی وی من چې دا چندی ورکو پیسې لګو د دې بس کیږي انفقوا طوعا خرج کوي خوشالۍ سره او کرهن یا مجبورۍ سره زبردستی سره لن يتقبل منكم هجري نه قبول کیږي تاسو نه تاسو دا مال دا خیراتونه دا چندی دا هر څه عبث دي هیڅ یو شی الله تاسو نه قبلي انکم کنتم قوما فاسقین یقینا تاسو یې قوم فاسقان بلاري دا حکم دا الله ماتونکي وما منعهم ان تقبل منهم نفقاتهم او ندې منکړې دینا قبل دل د دینا نفقات خیرات د دی الا مگر دی خبرې د دی خیراتونه ولې نه قبليږي چندي ولې نه قبليږي انهم كفروا بالله وبرسوله یقینا دی کفر کړي دی الله سره او پیغمبر دا سره ولا يأتون الصلاة راتل نه کوي مانځتا الا مگر وهم کسالا دا سی حال کې چې دی ناراضه دي مانځل نه راځي او چې کله مانځل راځي نو ناراضه یا خو پنځه وخت موز نه کوي او د ساري موز خو د سري نه کوي او کرازي نو ناراضتیا سره ولا ينفقون نخرج کوي الا مگر وهم کارهون دغه خرج لرا نخوخي و زمنګ د امان خواصه سین تلاړ دن کیالو ولا ينفقون نخرج کوي مال الا مگر وهم کارهون دی لهم نخوخي مانزل ناراضي ناراضتای د وجه او مال چې لګی نو دا خو نه قبليږي اسې من خورته ورځو ولا ينفقون الا وهم كارهون او ني خرج کوي مگر دی لهم نخوخي ای ماته وګوره ماته وګوره وس شیر کا وس شیر کا بیا بدنیر شي سکه وس شیر کا یا خو خدای پاک او بلا دا خبر ده لکه شرک د الله درزه د پر زمون د هر یو ویډیو د قران درس د قران ترجمه او د علماء بیانات د دین خبره د الله رسول د پسند خبره په لکه په شرک دو باندې با تاسو ته اجر ملاويږي دنیا خلق به ګوري او موږ او تاسو ته به ثواب ملاويږي علما نه تاسو کوي او د غانو او د ویډیو او د غانو او د غړېدو د ویډیوګان نه ټیم په قران باندې اوریدو باندې ولګي څومره اوچته خبر ده خپل بچو ته د قران ترجمه د قران بیانونه د دین خبره او د علماو خبره لګوي او د غړېدو د ډانس دغه ته م لګوي او م د ډانس او د غړېدو په زول خبرو لایک او شیر مور کوي دی مثال د گواهی دی دا لکه چې تا گواهی وکړه چې دا کار صحیح دی و دا راته د قران ترجمه د قران درس اذان او د قران سبق دا خره او که غلط دی چته د قران ترجمه یا د علما بیان مخې لراشي فورا لایک کوي او شیر کوي د الله د رضا لپاره وګوره زمونږ د یوټیوب او د فیسبوک د دوړو لینک یعنی نوم یو دی وګوره مخامه بره پکې د مولانا مفتی سید شاه صاحب نمبر دی او چې دین خپل مال په علماو باندې خرچه کوي چې په دنیا کې هم پکې برکت راشي په آخرت هم په کار راشي صحیح ده کنه ان شاء الله او کته پکې زمونږ واتس اپ نمبر دی د دې لپاره چې موږ په دې کې څه قسم خبرې غلطي شوي نه چې غلطي معافي ده نه غواړو بل کومنټ ورکوي کومنټ سره ویډیو مخې ته ځي کومنټ څوک ورکوي نه که څه کومنټ څه مشوره نه راځي نو بیا کم څه کم ماشاءالله وایي یا زبردست یا ډاکټر صاحب دا تاسو ډېر زبردست دا کړله یا دا پکې مه کوئ داسې پکې وکړئ یا داسې مه کوئ داسې پکې وکړئ
نو څه خبره خو راته پکې کوئ که نه، څه مشوره نه راکوئ، بس چپ ناست نو تاسو ته درخواست دی. او په مسنجر باندې یوه ویډیو ډېرو خلکو ته لیږئ، په وټسپ باندې چاته چې ولیږئ انشاءالله هغه تاسو ته جنګ نه کوي، شر شدت به نه کوي، ولې د دین ویډیو ده او د الله د رسول ویډیو ده. انشاءالله چې د هغه فکر دین طرف ته شي، انشاءالله داسې به کوو که نه. الله پاک په دواړه جانه کامیاب کا. الله پاک ته تاسو له شفا راکړي، ستاسو بیبي بچو مور پلار وروڼه خویندو له شفا راکړي، او الله پاک تاسو غونډ په یو ځای باندې د حج او د عمرې دپاره قبول او منظور کا. او الله پاکو په مال او په جان کې برکات واچو. الله پاکو آپس کې محبت پیدا کاش، او الله پاکو دشمنان د سره راضي کا، او دشمنان د نه راضي کا چې دشمني هم ختم شي. آمین ثم آمین. او په کومنټ کې کم سے کم آمین ووایئ. نو څه رالیږئ نه، خدایه پاکه څه ووایم، زما سمجھ کې نه راځي چې څه وجه ده. یاره خو زما دا یقین دی انشاءالله چې مسلمان وي نو زمونږ ویډیو به ضرور لایک کړي او شیر کړي. بس ده که نه. السلام علیکم.